چې ستا نه بچي پیدا دي نو په کور کې به ته کنځلې نه کوې ګنې ستا بچي به بیا کنځلې زده کوي او دا حقیقت هم دی ته به سګرټ نشته ګنې ستا بچي به سګرټ طرف ته مایله کېږي او ته به نسوار د بچو په مخ کې نه کوې لږ تکلیف په ځان باندې مړه تېر که ولې تا ته کور در په غاړه دی او خاندان در په غاړه دی او د دې د اصلاح حکم تا ته الله فرمایلی دی نو ستا عمل او ستا کردار به عملي دعوت وي د هغې دپاره نو چې کله ستا عمل او کردار عملي دعوت وګرځېد نو بیا ورته تلقین شروع نو و اهلیکم ناره دلته پس تلقین دی تلقین دی تلقین دی نه مخکې ستا عمل به دعوت ګرځي مطلب څه مطلب دا چې موږ په خاندان کې اصلاح راولو موږ په معاشره کې اصلاح راولو نو آغاز به د خپل ځان نه کوو د کور د سربرا په حیثیت باندې او د پلار په حیثیت باندې د نیکه په حیثیت باندې دا موږ ته یو بنیاد راکړه اوس به کردار څنګه ادا کوو د بچو تربیت به څنګه کوو نو اولنی بنیادی اصول حدیث مبارکه کې دا بیان شو چې تاسو خپل اولاد ته عزت ورکوي د ده اکرام وکوي اکرمو اولادکم د ده ذهن کې دا تاثر پوخ کېنوي چې د پلار په نظر کې ستا یو اهمیت دی یو قدر دی یو عزت دی یو اکرام دی چې بچی د پلار نه دا تاثر واخلي چې د پلار په نظر کې زما څه اهمیت شته او یاد ساتئ اهمیت به هله پیدا کېږي چې د بچي له مونږ تاثر ورکو د عزت او د اکرام زمونږ اکثر بې تعلیمه پلارانی او د غوی بچی دی خورش او خره او پلانی او خنزیره او بدسریه نبوي تعلیماتو خلاف ته دا خبره چې پلار به رالګي بچي ته به په دې انداز باندې اواز کوي نه اکرمو اولادکم تاسو خپل بچو اکرام وکئ د دې عزت وکئ صرف ته د اسمان د مور ګنه نه راکو شوی چې تا ته به خلک ټیټ پاس کېږي د پلار ډېر لوی مقام دی ډېره لویه مرتبه یې ده خو د تربیت دپاره اصول اولني دا راوړلی شول عزت اکرام شفقت یاد ساتئ تربیت ټول عمر د نرمۍ او د شفقت په ماحول کې کېږي او مقصد ټول عمر په سخت ډسپلن سره او په سخت نظم و ضبط کې حاصلېږي تربیت بغیر د شفقت او د نرمۍ نه نه کېږي او مقصد بغیر د سختۍ نه نه حاصلېږي چې په کوم ځای کې د مقصد د حصول په ماحول کې نرمي راله هلته به مقصد فوت شي او په کوم ځای کې چې د تربیت په ماحول کې سختی راله هلته به تربیت فوت کېږي نه به کېږي نو د پلار مزاج کې به دا دواړه خبرې تربیت به د شفقت په ماحول کې کوي د نرمۍ په ماحول کې به کوي نو بچی له به عزت ورکو اکرام به ورله ورکو او بچی له به دا احساس ورکو چې ستا یو قیمت دی یو قدر دی زما په نظر کې او بچی به ځان ته څه کوو رالنډو به فاصلې به نه ساتو نن د بچو او د اولاد د بچو او د والدینو په منځ کې فاصلې دي دا خطرناک کار دی نو نمبر اول خبره دا ده چې اولاد ځان ته رالنډ کړي او د دې عزت او اکرام یقیني کړي